الرحمن الرحيم والأول أقرب لفظا والثاني معنى. ګوره دو احتمال ذکر شو کنه چې یا متعلق دی په څه پورې په جعله پورې او یا متعلق دی په رفیق پورې. مشارح وسوي ګوره چې والاول اولنی احتمال دا چې متعلق شي په څه پورې جعله پورې دا اقرب لفظا اقرب لفظا دی لفظا خو قریب دی کنه په شو ځکه چې مطلب دا لنا متعلق شو معمول لی او دا جعله متعلق دی دا عامل مقدم راځي کنه خو لیکن څه سوي چې رکیک المعنن معنن څه دی رکیک دی معنن څه دی رکیک دغه ګوره چې پېښوي به خو لازمي کون د بحوث له معلل بالاغراض سیدا او والثاني معنن او ثاني پېښوي اقرب دی معنن معنن ګوره کوم چې دا دوه احتمال نو چې دا نه متعلق شي په رفیق پورې څه پورې نو دا معنن لفظا رکیک دی معنن څه دی رفیق دی نو ته ګوره سوي چې دا لنا متعلق شي په جعله پورې نو دا پېښوي لفظا معنن لفظا اقرب لفظا قریب دی خو معنن څه دی رکیک دی او کله نه متعلق شي په رفیق پورې نو دا پېښوي معنن لفظا معنن قریب دی اقرب دی خو معنن رکیک دی معنن څه دی رکیک دی مثال پېښ کنه شي نه معنن خرج شو معنن اقرب دی خو لفظا رکیک دی لفظا څه دی رکیک دی ځکه ما ته دلته ګوره که رفیق قسم متعلق شي کنه ما ته وکړه نو معنا خو کېږي به معنا خو کېږي پېښوي خو لیکل تر راځي څه تقدیم د عامل تقدیم د تقديم المعمول على عامل عامله لازم تقديم ده معمول په عامل ده عامل باندې لکه لنا خو معمول د رفیق دی کنه پېښوي ابه رفیق معمول د خیر دی پېښوي نو لنا هم مقدم شو په رفیق باندې هم په رفیق په عامل باندې چې خیر دی نو سره پېښ شو نشي سین خبره دي کنه راځي نو الاول اول شي ګوره دی هغه اقرب لفظا دی والثاني معنن او ثاني معنن څه دی اقرب دی سین خبره دي کنه راځي سمعنا ګوره ګیاره هم شوی ګوره يعني تعلق ظرفي تعلق څه ظرف پیش بجعله بصفوري جعله پوری اقرب من جهه اللفظ دا اقرب من جهه اللفظ خرب نو سره دا اقرب دی او ظاهر دا خبر سره ظاهر ولي لان پیشوي لان لا من جهه المعنى لفظ خو ځکه ظاهر دی چې تقدیم د معمول په عمل ناراضي تكشف لكن انا متعلق شو جعله متعلق دی کنه مؤخر درازي پیشوي خلا من جهه المعنى معنى نریخه پیش وان كان صحيحا اگر که صحیح ده پیشوي کامر لکه مخکې تیر شو مطلب صحیح کیږي پیشوي ولکه خامخا بعد پکې دی څه پکې دی بعد پکې دی فکر شته نشته واما تعلقه بتوفيق او رفيق او کوم متعلق کسه توفيق رفيق پوری نو په اقرب من جهه المعنى اقرب من جهه المعنى ده کنده پیشو کنه شوي ځکه معنا ځکه فإن معنى الرفيق پیش لا يتم بدونه ځکه معنا د رفیق چې د بغیر دینه نه تمامي کنه خلا من جهه اللفظ لفظا نه لري لفظا اقرب نه لري ځکه چې د لفظا رقیق ته ځکه چې دغه د صوت ویل کی لازمي کی تقدیم د معمول په عامل د عامل باندې پیشوي وان كان التركيب صحيحا پیشوي اگر که ترکیب صحیح دی منه نه دی منه خو دی اگر که ترکیب صحیح دی لما فيه څنګه صحیح موږ ویل چې دا الظروف ما يتوسع فيه الظروف مما يتوسع فيه ظروف كتوسع ده نو دا جائز خدي صحيح خدي پیشوي خو لیکن لما فيه من التكلف ديك څه تکلف دی ښه لکه جواب ممکن وو چې دا ظروف دی ګوره دي کې يجوز في ظروف ما لا يجوز بغيرها پیشوي او مطلب ظروف بمنزله محارم دي ښه ظروف بمنزله محارم دي پیشوي تدخل پیشوي تدخل ما لا يدخل غيره مثلا پیش کنه نو ځکه وي چې والاول اقرب لفظا والثاني معنى نو خلاصه خبردار غوته چې کدارنا متعلق جعله پوری او یا که پر رفیق پوری صحیح کیږي دوانه پېښوي خو یو اقرب لفظا دی او بل اقرب معنى دی یو معنى رکیک دی بل لفظا سره رکیک دی او جوابونه کیږي صحیح خو دی صحیح دی پېښوي ځکه دی جعله پر متعلق نو لام بل تعلیل نه دی لام انتفاع دی نو هغه جواب کې دی شي او که دغه پر رفیق پر متعلق کو نو دې کې لفظونه لکه کتر راځي موږ وینا یجوز دا ظروف دی یجوز په ظروف ما لا يجوز بغیرها
هذا غير كلاكات شو قوله التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب لو قورة بلا ما تنسبي لي فيشوي شي هو بالاثنين حقيق فيشوي هو دقيقة جعلنا التوفيق خير رفيق نقول التوفيق انه بل بالفاظ مثلا كشيء هغه توفيق دی ښا نو شارع دغه څه کوي تفصیل ذکر کوي مسله پېښ کنه شو نو قوله دا قول ما تنګورا چې التوفيق پېښوي جعلنا التوفيق نو توفيق چې دی ګور ما ته کېدا توفيق پېښوي دا صيغه د مصدر د تفعيل وفق يوفق توفيقا مسله پېښ کنه شو نو یو ما ته کېدا یو مفهوم شرعي دی ښا لکه یو معنا لغوي دغه ده پېښوي یو معنا لغوي ده شو دغه د توفيق ده بل معنا اصطلاحي شرعي ده معنا اصطلاحي شرعي ده په هغه کې به اختلاف شته نو معنا لغوي دغه شی د معنا لغوي اجمالي د توفيق هغه دس دادن کثیره درکاری دس دادن کثیره درکاری لاس ورکول یو کس ته په یو کار کې پېښوي هغه کار د خیر او کشري مطلب هغه سمرسته کول لاس سړول نیم توفيق دی مسله پېښ کنه شو او معنا لغوي تفصیلی پېښوي نو هغه دغه د ګوره ماته کېده پېښوي چې یو قول دا د ګوره چې خلق الطاعت خلق الطاعة پېښوي او یادا مطلب یادا خلق القدرة على الطاعة خلق القدرة پیدا کول قدرت پېښوي په طاعت باندې چې استاد طاقت باندې ته الله پاک مطلب هغه طاقت دغه در کېدنه کوي دغه شرعي دغه دی پېښوي او تفصیلی ده لنا لغه دغه تفصیلی ده شرعي ده او بل معنا لغوي معنا اجمالي څه کوم شو معنا لغوي اجمالي دس دادن کثیره درکاری دادن کثیره درکاری او په اصطلاح کې ګوره پېښوي جعل الاسباب موافقه للمطلوب جعل الاسباب موافقه للمطلوب مطلقا ابي چې ګوره سوي للمطلوب الخير للمطلوب الخير دغه شرعي شو شرعي معنى اصطلاحي شرعي شو لا او دغه يمكن پېښوي چې جعل خلق القدرة على الطاعات خلق القدرة على الطاعات دغه معنی يمكن نو التوفيق چې دی ګوره هو توجيه الاسباب دا متوجه کول او برابرول د اسباب دي نحو المطلوب یعنی برابرول څه متوجه کول د اسباب نحو المطلوب طرف د مطلوب ته خو المطلوب الخير چې سوي مطلوب خير ښه مطلوب خير مسله پېښ ونه شوي مطلوب نو مطلوب خير چې دی ما دا کېده خو دې سوال چې عنده پېښوي بنز الله پاک باندې خیر او له د بندر لپاره خیر بنز الله پاک باندې خیر د بندر لپاره خیر وي دې څه ګوره ما ته بعضی کارونه وتل کا لکه مطلب زنا شو سرقه غلا شو دا خو ظاهر یک بندر لپاره خیر دی کنه پېښو کنه شو لکه مطلب څه شي پټ زنا یو کنه اعوذ بالله پېښوي نو موږ نه کنه چې دا به خیر خو عند الله تعالی الله په دې څه خیر كقوله والصلاة وهي بمعنى الدعاء اي طلب الرحمة إلى آخره.